د افغانستان کې یو کس دی د عطا په نوم باندې یو خیري اداره یې جوړه کړې ده. یاره د دې مسلمان د محنت زهر د عطا ویلفر فاونډیشن په باره کې یو مولوي صاحب یو ډېر ښایسته او یو ډېر مزیدار بیان کړی دی چې عطا ویلفر فاونډیشن دته د پیسې د کوم ځای نه راځي او په کوم څه کې ورکوي. عطا ویلفر فاونډیشن ته دا پیسې چې کومې دي دا چې څوک صدقه یا خیرات وباسي او هغه دا غواړي چې زما د پیسې دې په یو سیز کې قبول شي، نو هغه عطا ویلفر فاونډیشن ته پیسې ورولېږي، نو هغه په سیز کې استعمال کړي او صحیح یتیمانانو له غریبانانو له ورکړي. نو عطا ویلفر فاونډیشن په باره کې د مولوي صاحب یو ډېر ښکلی بیان کړی دی، نو دا راسره واورئ او بیا په آخره کې د عطا ویلفر فاونډیشن د لایف په باره کې یو څو خبرې کوو. نو راځئ دا ویډیو وګورئ. د افغانستان کې یو کس دی د عطا په نوم باندې یو خیري اداره یې جوړه کړې ده. یاره د دې مسلمان د محنت زه حیران شم چې که دا عمل الله د قبول کړو دله به الله څومره اوچته درجه په جنت کې ورکوي. وړوکی هلک دی، څه ملا هم نه دی، خو دا دی چې ډېر لوی محنت کوي. په دې غریبانانو پسې ګرځي، بېروزګارو پسې ګرځي، چا له دوکان جوړ کړی، چا له یو کار شروع کړی، چا له بل کار شروع، چا کور ته راشن وړی، چا له کپړې وړي، چا له بوټان وړي او چا له تیار خوراکونه وړي. دا ډېر اوچت عبادت دی، خو موږ ته اکثر غافل یو، دې ته هم فکر نشته. د عطا ویلفر فاونډیشن په باره کې د مولوي صاحب د بیان خو تاسو واورېدو. اوس راځو د عطا ویلفر فاونډیشن د لایف په باره کې. عطا ویلفر فاونډیشن خپل تعلیم په هندوستان کې حاصل کړی دی او ما چې د خپل علم مطابق په ګوګل کې سرچ کړو نو د عطا ویلفر فاونډیشن دا تاسو په ګوګل کې ورکړئ ویر یور ډونیشن ګوز که نه. نو عطا ویلفر فاونډیشن spends 100% of its donation directly to change the life of needy people in Afghanistan. چې دا 25% پیسې چې دي نو دا په تعلیم باندې خرچ کوي او 20% دا په هیلث به یعنی په هسپتالونو کې څوک بیماران یا هغو له ورکوي او 19% دا په کلین اوبو په دې کم ټو ویلج کې دا کمې اوبه چې خلکو له کوي تاسو بیا به یې نه په ویډیو باندې دا په دې باندې 19% خرچ کوي. 20% دا په دې روټۍ باندې کم په دې رمضان مبارک میاشت کې چې په دې کې دا کمې دغه د سټارټ کړي په دې کې 20% پیسې خرچ کوي او 10% دا په جوماتونو کې کم جوماتونه چې ورانې خرابې یا شهیدانې نو هغه بیرته تعمیر کړي او جوړې کړي 10% په هغه کې خرچ کوي او 6% دا امپلویمنټ ایوری ایئر دا په دغه کې خرچ کوي. نو دا د عطا ویلفر فاونډیشن د لایف په باره کې یو ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شریک کړئ او زموږ پیج ورسره فالو کړئ. اوس کې د یوټیوب په چینل ګورئ، زموږ چینل ورسره سبسکرایب کړئ. وسلام.